په دې ویډیو کې د بابر اعظم کمپلیټ د کپتانۍ ریکارډ خیم چې بابر اعظم د پاکستان د لپاره از ا کیپټن څومره ریکارډونه جوړ کړي دي د بابر اعظم په کپتانۍ کې د پاکستان کرکټ ټیم څومره ریکارډونه جوړ کړي دي چې دا ویډیو تاسو له وګورئ تاسو خپل اندازه وشي چې بابر اعظم از ا کیپټن د پاکستان د لپاره څومره سرویسز ورکړي دي منم ډیر خلک په تنقید هم کوي چې د بابر اعظم کپتانی ټیک نه ده خو بابر اعظم نه علاوه بل داسې دا کم دی اوس کپتان جوړ کو شان مسعود نو هم د بابر اعظم نه څخه کپتان نه دی راځو د بابر اعظم سټیټس در سره شریک کوم د بابر اعظم ریکارډ در سره شریک کوم ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک ټول نه پهله خدا وګورئ د بابر اعظم نه از ا ټیم خبره کو چې بابر اعظم ریکارډ از ا کیپټن ټیسټ میچونه لس شل میچونه کړي چې لس پکې ګټلې دي شپږ پکې بایللې دي او سلور چې کوم دي هغه ډرا شوی دي وینینګ پرسنټیج په ټیسټ کې د پاکستان از د بابر اعظم په کپتانۍ کې 50% ته او ډي آی 43 میچونه کړي دي چې 26 پکې ګټلې دي او 16 پکې بایللې دي او 61.9 د وینینګ پرسنټیج دی جی ټي 20 کې د 71 میچونه شوي دي د بابر اعظم په کپتانۍ کې چې 42 ګټلې دي او 23 بایللې دي او 64.62 د وینینګ پرسنټیج دی دا وینینګ پرسنټیج چې کوم دی دا د بابر اعظم نه مخکې دومره هاي د چا په کپتانۍ کې هم نو راغلی اوس دا پرې د راشي غټ ریکارډ دا وګورئ جی د بابر اعظم په کپتانۍ کې انډیا له په ورلد کپ کې شکست ورکول د بابر اعظم په کپتانۍ کې پاکستان چې کوم دی داسې و میچونه ګټلي ټیسټ میچونه په اتو کې و کنسسټنټلی اته میچونه ټوټل شو چې و پکې پاکستان ګټلو جی د بابر اعظم په کپتانۍ کې بل غټه یو ریکارډ دی جی ټیسټ سیریز وین اگینسٹ ساوث افریقا افټر 18 ایئرز 18 کال پس ساوث افریقا کې ټیسټ سیریز ګټل هغه هم د بابر اعظم په کپتانۍ کې شوی دی او ډي آی سیریز وین اگینسٹ استرالیا خلاف د نیوزیلند خلاف 12 کال پس او ډي آی سیریز ګټل بیا د استرالیا خلاف 19 سال پس دی او ډي آی سیریز ګټل دی هایست او ډي آی سکسسفل رن چیز انډر بابر اعظم کیپټنسی د بابر اعظم په کپتانۍ کې او ډي آی کې هایست سکسسفل رن چیز هم شوی دی 345 رن شوی دی هغه په ورلد کپ کې جی بیا هایست ټي 20 سکسسفل رن چیز انډر بابر اعظم کیپټنسی بیا په ټي 20 کې هم د هایست رنز چیز کړی دي سو 200 پلس رنز د په اوپنرانو هم چیز کړو د انګلند خلاف جی دنه علاوه سیکنډ هایست سکسسفل رن چیز ان ټیسټ هیستوري په ټیسټ کې هم مطلب رن چیز کړی دی او هایست رن چیز کړی دی سیکنډ بیا او ډي آی ان ټي 20 سیریز وین اگینسٹ ساوث افریقا ان ساوث افریقا په ساوث افریقا کې ساوث افریقا ته په او ډي آی کې او ټي 20 سیریز کې شکست ورکړی هغه هم د بابر اعظم په ټیم کې د بابر اعظم په ټیم کې د پاکستان کرکټ ټیم نمبر 1 رینکینګ کې نمبر 1 پوزیشن ته راغلی او جی جوائنٹ موست ټي 20 وینز ایز ا کیپټن زیات میچونه از ا ټي 20 چې کوم دی هغه د بابر اعظم په کپتانۍ کې پاکستان ګټلې دي جی خو بابر اعظم موست هنډرز فار پاکستان از ا کیپټن زیات سنچري هم بابر اعظم د پاکستان د لپاره از ا کیپټن وهلي دي جی ریچینګ KOS of about T20 World Cups मतलब सेमी फाइनल ته رسیدل یا فائنل ته رسیدل په T20 ورلد کپ کې په دوه T20 ورلد کپو کې د بابر اعظم په کپتانۍ کې رسیدلی دي جی په 2021 او په 2022 کې جی ریچینګ KOS مطلب دا چې ناک آؤٹ مرحله له د بابر اعظم په کپتانۍ کې په دواړو T20 ورلد کپو کې 2021 او 2022 کې رسیدلی دي جی چې یو فائنل د انګلند نه بایلو او یو سیمی فائنل د استرالیا نه بایللو جی نو دا هم د بابر اعظم په کپتانۍ کې د پاکستان کرکټ ټیم غټ ریکارډونه جوړ کړي دي هو جی او بیا هم بابر اعظم لسم ملو شو او ماغه په زور زبردست دی باندې د کپتانۍ نه بهر کو او رسنګ چې سرفراز په پښپره کپتانۍ خیر دا د پاکستان کرکټ بورډ زوړ عادت دی تر اوسه پورې یو هم کرکټر له داسې عزت نه دی ورکړي خو بابر اعظم ان شاء الله دا ټول ریکارډونه چې کوم دي از ا بیسټ بیټسمن د پاکستان ماتي سنچریان یې خوال لیډي د سید انور ریکارډ مات کړی د سنچریانو کې او راتلونکي ټایم کې بده ویرات کوهلی ان شاء الله ځان ورسوي جی دا اپډیټس ډیر زیاته مننه جی والسلام